بونه اغستی کېږي او بیا دله ورکولی کېږي. نو د دغې ګڼو شیزونو نه چې د هغې کې ثوابونه خرابېږي، نیکیان یې ختمېږي، هغې نه ځان ساتل پکار دي. نو الله دې موږ له توفیق راکړي، دا روژه په ښکلې طریقې باندې تېر وځي. الله رب العزت دې موږ له د صحیح اعمالو توفیق راکړي. صحیح ده که نه؟ په دې باندې اکتفا وکړو، بس دی تاسو هم ستړي به یې که نه؟ صحیح ده که نه؟ او زه دعا به کې وکړو که نه؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي دنيا عذاب الاخره. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. یا الله دا ختم چې څومره شوی دی دا په خپل دربار کې قبول کړي. دا ختم چا چې شرکت کړلی الله رب العزت ته د ټولو د کامل قرآن کریم د اورېدو د ویلو د هغې ثواب ورکړي. الله رب العزت ته بار بار دغسې توفیق موږ ټول له راکړي چې موږ قرآن کریم هسې هم تلاوت کوو، په منځونو کې په تراوو کې هم اورو. الله رب العزت ته دا توفیق زموږ نه ناخلي. الله رب العزت ته توفیق زموږ د مرګه پورې زموږ نصیب کړي. الله رب العزت ته زموږ څومره مشران چې وفات شوي دي، استادان وفات شوي دي، مشران خپلوان وفات شوي دي، الله رب العزت د ټولو قبرونه د نور نه ډک کړي. الله رب العزت تقصیرات معاف کړي. الله دې په جنتونو کې ولا زیونه ورکړي. څومره چې ژوندي دي الله رب العزت قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت څومره قرضدار دي الله رب العزت د قرضونو انتظام د غیب خزانونو وکړي. څومره چې حاجتونه دي د چا څومره شرعي حاجتونه دي په زړونو کې دي الله رب العزت د خپلو غیبو خزانونه پوره کړي. څومره مریضان دي الله رب العزت هغه مرضونه ختم کړي. الله رب العزت صحت کامله عاجله مستمره د دین د خدمت دپاره ورکړي. الله رب العزت زموږ د ملک پاکستان حفاظت وکړي. الله رب العزت زموږ د مدارسو مساجدو مراکزو حفاظت وکړي. الله رب العزت د حرمین شریفینو حفاظت وکړي. مسلمانان چې کم ځای کې دي الله رب العزت د هغې حفاظت وکړي. بعضې پکې کافرو سره برسرې پیکار دي الله رب العزت د هغې امداد وکړي. بعضې د کافرو په پنجه کې دي د هغو په ظلمونو کې دي الله دې د هغې د ظلمونو نه د هغې د پنجې نه خلاص کړي. الله رب العزت زموږ حامي او ناصر شي. الله رب العزت په آخر وخت کې چې موږ کله ځان ته غواړي نو الله دې په داسې حال کې موږ بوځي چې الله زموږ نه راضي. الله دې هغه لویه کلمه زموږ نصیب کړي په آخر وخت کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین.